نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فارتفعت ريح ممطنة. عبدالله ابن جابر رضی الله عنه چې کوم حدیث د نبی صلی الله علیه وسلم نه نقل کړی دی دا تعلق ساتي د یو ګناه سره. داسې ګناه ده چې دیته په احادیثو کې غټه ګناه ویل شوې ده او دا داسې یو ګناه ده چې کله انسان دا وکړي او څومره نیک اعمال یي هغه ولا خرابی او هغه نیک اعمال ولا ختمی. هغه کومه ګناه ده هغې ته غیبت ویلی شي. غیبت دین اسلام دا حرام کړی دی. نن سبا دور کې هر یو مسلمان رور او هر یو مسلمان خور په دغه ګناه کې واقع شوی ده. سره د دینه چې مونږ ته په دې خبره باندې علم هم حاصل دی چې غیبت کول دا ګناه ده او د غیبت نه ځان ساتل هغه لازمي دي، ځکه چې دا ګناه کبیره کې راځي او ګناه کبیره بغیر د توبې نه هغه نه معاف کیږي. په دغه باب کې د قرآن کریم آیاتونه او دغه شاندې د نبی صلی الله علیه وسلم ډېر حدیث راغلی دي چې نبی صلی الله علیه وسلم خپل امت هغه د دغه غیبت نه منع کړی دی. حدیث کې راځي جابر ابن عبدالله رضی الله عنه فرمایي كنا مع النبي صلی الله علیه وسلم، وی مونږه د نبی صلی الله علیه وسلم سره په یو مجلس کې ناستو نو فارتفعت ریح ممطنة، ناڅاپه داسې یو هوا راغله، داسې هوا راوالوتله چې ریح ممطنة هغه ډېره زیاته بدبویه وه. په مونږ باندې داسې یو اثر وکړلو چې زمونږ د پوزې ته او زمونږ د سنګې ته ډېره بدبویي راغله، لکه مرداره وشي یو ځای کې او د هغې ډېر ټیم وشي او د هغې نه بدبویي پاسیږي او خلک هغې ته نږدې نشي تللی. همدغه شان د یو خطرناک بوی زمونږ په دې مجلس باندې راغللو. نو قال رسول الله صلی الله علیه وسلم اتدرون ما هذه الريح، نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل ای صحابه اتدرون ما هذه الريح، تاسو پوه شولې چې دا د څه هوا وه، د بدبوی چې راغلله، د غلط بوی چې راغللو، تاسو پوه شولې په دې باندې چې دا د څه هوا وه او د کوم طرف نه راغلله. قالوا الله ورسوله اعلم، صحابه ویل یا رسول الله مونږ خو پوه نه شولو، الله او رسول ښه پوهیږي، خو لیکن مونږه دغه بدبویي محسوسه کړله پوه نه شولو. قال رسول الله صلی الله علیه وسلم هذه الريح الذي يغتابون الناس، دا هوا او دغه بدبویه هوا د هغه خلکو د طرف نه راغلله چې هغو ناستي او د مسلمانانو غیبتونه کوي، خپل مجالس او خپل مجلسونه د مسلمانانو په غیبت باندې ښایسته کړي دي. چرته هم چې کیني یو راولګي د بل مسلمان غیبت کوي، د بل مسلمان عزت خرابوي. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل چې دغه هوا د هغه خلکو د طرف نه راغله چې څوک غیبتونه کوي. د دغه حدیث نه یو څو فایدې مونږ ته معلومې شولې. یو فایده دا معلومه شوله چې غیبت کول دا ګناه ده او ګناه کبیره ده. دویمه فایده حدیث کې دا ده چې غیبت کول دومره غټه او دومره قبیح او غلط او ناروا عمل دی چې په دې سره د انسان نیک اعمال هغه خرابیږي او دغه شان دا دومره خطرناکه ګناه ده او دومره مؤثره ګناه ده چې دا په هوا کې اثر کوي. هوا نه ده، دا د دې خپل ذات بدبویه نه دی، خو کله چې د هوا سره بل هوا د بدبویي ملو شي نو په ټوله هوا کې تغییر پیدا کوي. نو غیبت دی وجې نه په هوا کې بدبویي راځي، دومره خطرناک ګناه ده. مونږ او تاسو په دې بوی باندې ولې نه پوهیږو، سره د دې نه چې زموږ ستاسو د معاشره کې هغه غیبتونه سوا دي زیات دي، بیا هم په دې ګناه باندې نه پوهیږو.
د هغې وجه دا ده زما عزتمندو چې زمونږ ستاسو د ګناه زیاته کوو، مونږ تاسو د ګناه سره عادت شوي یو. نو کله چې څوک د یو کار سره عادت شي نو بیا د هغې بدبویي او د هغې خفګان ورته خفګان نه ښکاري. مثال دا دی لکه یو ښځه ده، یو زنانه ده او هغې د غوشیانو سره تعلق دی، هغه تپي په د دیوال باندې، د هغې نه د اور خشاک جوړوي، نو هغې ته د دغه غوشیانو هغه بوی نه محسوسیږي ځکه د زنانو د دې سره تعلق دی. او چې سړي دا کار وکړي نو سړو له چې کم د دې بدبویي هغه محسوسوي او هغه پې بده لګي. یا همدغه شان د ګونګټ راواله، ګونګټ زندګي چې کم دی هغه د انسان د بولو سره ده. نو ګونګټ چرته هم دا ونه کړه چې خپله پوزه او خپله سنګۍ پټه کړې وي چې هلکه ماله د انسان د ګندګۍ نه بوی راځي، ځکه زه نور دا کار پرېږدم، د انسان د ګندګۍ سره تعلق نه ساتم. ولې ګونګټ باندې د انسان د ګندګۍ بوی ولې نه راځي؟ ځکه چې د ګونګټ تعلق د دې سره دی. مونږ تاسو له د غیبت د هوا د بدبوی ولې نه راځي؟ دا ولې نه محسوسوو؟ ځکه چې مونږ او تاسو 24 غنټې په دغه ګناه کې واقع شوي یو، مونږ او تاسو سره عادت شوي یو. نو هر یو ملګري له پکار دی چې دغه ګناه نه ځان وساتي او دغه ګناه پرېږدي. که اوسه پورې کوله نو اوس د رب العالمین نه توبه وباسي. وبالله التوفیق.